الأول وأي نهي يقع على القسم الآخر. فقال والنهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول والمراد بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فرغ من تقسيم النهي أراد أن يبين أن أي نهي يقع على القسم الأول وأي نهي يقع على القسم الآخر. فقال المعرف فارغ شول تقسيم دا منهي عنه هنا. لما فرغ عن تقسيم النهي كلام معرف فارغ شول تقسيم دا منهي عنه هنا. أراد متين إرادو كلا أن يبين شو بيانو كي دي خبر وله سولا أن أي نهي يقع القسم الأول كما يوا نهي وقسم أول بني وقيكي حمل كي قسم أول بني قسم أول صدا قبيه لعينه وأي نهي يقع القسم الآخر أو كما نهي حمل كي قسم آخر بني قبيه لغيره بني. فقال ما تقول دام مولا جوان رحمه الله ربط جوړ کړو چې مخکې تقسیم د نهي وا اوس مخته مصنف لاګي منهیانو اقسام بیان شلو. اوس مصنف مخته لاګي دا وایي چې کما یو نهي هغه نه قبیح لعینه مراد وي او کم نهي نه مراد قبیح لغیره. خبر اصل لګي وجدا چې نهي کله رضی نهي هو شی ولا رضی صفی ولا رضی حکم ولا عمل ولا رضی. اوس چې کوم عمل نهي رالاله عمل وسرنګي عمل ته وګتل شي عمل هغه فعل ته وګتل شي چې کوم فعل نهي راغلی دا چې کوم فعل نهي رالاله دا ووسو دا وو قبیح لعینه دا اچو او کنه دا قبیح لغیره دا اچو. ماتن لاګي دې بیان کړي نو مولا جوان را بدل کوله. فقال ماتن سوي غټ دې جملې راغلي النهي عن الافعال الحسيه نهي د افعال حسيهونه شریعت طرفنا یو فعل حسيو هغه باندې نهي را چې دا کار ما کوي يقع على القسم الاول. نهي د افعال حسيهونه دا واقع کیږي حمل کیږي په قسم اول باندې چا باندې قبیح لعینه باندې. مخته پرتو مدان دا والنهي عن الامور الشرعيه نهي د امور شرعیهونه امور شرعی چاته ویل شي امور حسی چاته ویل شي مخکې بیان کوم. او النهي عن الامور الشرعيه نهي د امور شرعیهونه يقع واقع کیږي و حمل کیږي و على الذي اغا قسم باندې اغا منهي عنه باندې اغا منهي عنه باندې اتصل به چې دې سره وقوع لګیدلی وي وصفا جهت د وصفنا. څه مطلب ده چې کمی قبیح سره کمی منهي عنه سره قبح لګیدلی وي وصف په درجه کې څه ته ویل شي قبیح لغیره وصفا قبیح لغیره وصفا. ماده نو وای چې کله امور شرعیونه نهي رااله دغه نهي به حمل کول شي په قبیح لغیره وصفا قبیح لغیره وصفا باندې. والنهي عن الامور الشرعيه نهي د امور شرعیونه يقع دا به حمل کیږي على الذي اغا سبني اغا منهي عنه باندې اتصل به چې کمی منهي عنه سره قبح لګیدلی دا اتصال کې ضمیر درجه به قبح تا اتصل به چې قبح دا منهي عنه سره لګیدلی دا وصفا جهت دا وصفنا چې قبح په وصف کې پرتا وا هغه وصف منهي عنه سره لازم ده هغه په بنیاد باندې په دغه منهي عنه سره الله دا قبیح وګرځول کوم قبیح دا قبیح لغیره وصفا. دوه ټکي وګورو چې کله افعال حسیهونه نهي را الله چې دا کارونه ما کوي دا کارونه ما کوي حکم کې دغوي چې دا قبیح لعینه وي چا باندې حمل کول شي حمل کول وشي په قبیح لعینه باندې. او تاسو کارونه ویلي
چې قبیح لعینه دواړه اقسام حکم بطلان ده صدا بطلان ده نو کله چې امور شرعیهونه نهی راغله اوی مطلب دغه ده چې دا کار اړو تای لپاره جایز نه ده دا کار اړو تای لپاره جایز نه ده او چې کله نهی راغله د امور شرعیهونه کله نهی راغله امور شرعیهونه مو چې باندې عمل کوو قبیح لغیره وصفا باندې تصبر حکم ویلو صدا قبیح لغیره وصفا حکم صدا فساد دا صدا ایسا پڑھا کا فساد دا او فساد حکم پر ویلو چې فاسد مو دوی چې دا کار فاسد دا الکارو کچا دا کار اوپلو زمان فریږي لکه څنګه به فاسد کی به فاسد کی به هو فاسد دا وکړي قبضه وکړه مشتری کو قبضه وکړه مفید دی ملک دا مفید دی ملک دا نو درنګي امور شرعیونه چې نه دا الله دا به عمل کولی شي په قبیح لغیره وصفا باندې دا کار وو اصل کې جایز وي فاسد دې ته ویل شي کنه څه مخته ویل دي فاسد دې ته ویل شي چې ذات ټیک وي اصلا ټیک وي او وصفا ټیک نه وي وصل کې بوتلان وي ذات ټیک شلو نو ته وایي قبیح لغیره وصفا باندې عمل شلو مطلب دا ده چې دا کار جایز وو دا کار جایز وو او به شریعت منع او چې دا کار ما کو فلانی وجنا فلانی وجنا مثال کے طور باندې حیض حالت کې مجامعات کول خپل کور ولا سره ناجایز ده وجه آیا مجامعات کول خپل کور سره جایز نه ده جایز ده شریعت اول چې جایز ده به منع وکړه پته ولې چې منع څه وجه نه ده هغه ده کنه حالت حیض ده يسالونك عن المحيض قل هو اذان ده علت ده ده وصف ده وګورئ دې ته ویل شي قبیح لغیره وصفا حکم فساد ده وګورئ شولای او فساد سوي فساد دا وی اثر کې ټیک وی او وصف کې سوي باطل وای ور والنهي عن افعال او درځي دا ورته کوم یاد کړو چې افعال حیثیونه نه را الله دا به عمل کولې کوم قسم باندې شي شاباش چا باندې قبیح یعنی باندې او چې کله نه را الله د امور شرعیونه چا باندې عمل کولې شي قبیح لغیره وصفا باندې عام ثابت ده غدا چې د عمل کیږي په قبیح لغیره وصفا باندې دا به کله عمل کیږي دا عرب عمل کیږي چې قرینه وغیرہ په موجوده نه وي سمانه موجود نه وي افعال حیثیونه نه راغله دا به عمل کوو په قبیح لعینه باندې چې کله قرینه د غیره موجوده نه و او یا قبیح لعینه اخستل لپاره سمانه موجود نه مطلب دا دی چې کله مطلقاً ذکر شي دایم تعبیر ده مطلقاً ذکر شي مطلقاً نه راغله افعال حیثیونه څخه قرینه وغیرہ یا معنی پکې موجود نه و عمل کوو په شابه قبیح لعینه باندې او چې کله امور شرعیونه نه راغله مطلقاً بغیر د قرینینا یا بغیر د معنینا دا به عمل کولی شي په قبیح لغیره نظام کړم او راځي افعال حیثیه چاته ویل شي افعال امور شرعیه چاته ویل شي افعال شرعیه وته ویل شي افعال حیثیه چاته ویل شي افعال شرعیه چاته ویل شي مختلف تعبیرات او کوم خطا تعبیر هغه دغه ده چې افعال حیثیه هغه افعال ته ویل شي افعال حیثیه او افعال او اعمال طویل شي او اعمال طویل شي چې د شریعت نه مخکې د کوم انداز وکم نهجو شریعت نه ورستو شریعت راغلو نه بعد هغه نهج اوس باقی ده ځم کړو کم هيئت کم انداز کم ماهیت دی شریعت نه مخکې دی وکارو شریعت راغلو نه بعد هغه صفات د شریعت په چینج وغیرہ نه وکړو ځم کړو یو او امور شرعیه افعال شرعیه هغه افعال هغه اعمال دي فعل عمل یو شرع فعل لغوي ده افعال شرعیه هغه افعال هغه اعمال دي چې هغه کم هيئت کم نهج شریعت نه مخکیو شریعت نه ورستو هغه نهج کې فرق راغلو شریعت هغه نهج بدل کورلا او پیږي څه د ویل شي افعال شرعیه وګرنا حکم په افعال حیثیه باندې لګول یا حرام یا جواز وغیرہ یا په امور شرعیه لګول دا شریعت کوي جی خو جمو افعال حیثیه افعال شرعیه کې فرق په دې اعتبار سره کوو
چې کوم هيئت د کار وو شریعت نمخ کې شریعت خپل نبات کې په فرق نه راغلو هغه څه پاتې شولو او د بل سره څه ویل شي افعال شرعیه جی افعال شرعیه هغه افعال هغه اعمال دي چې د هغه نهج شریعت نمخ کې کم هيئت او هغه ولا چینج کړو بدل کړو ځم کړو دا یو اندغه ده کنه دی ولې تعبیر دا خنور تعبیر دغه د پکې چې د کوم لیکل دا او دې دغه کوم تعبیر نه لو کړو دا په آسان الفاظو کې خوندورن دا آسان الفاظو کې دي معتمد کاری غدا چې افعال حسیه هغه افعال دي هغه اعمال دي چې د هغه تعریف لغوي بدل نشلو په تعریف شرعي سره شریعت چې کوم بیان کوي شریعت اته سے بیان کوي چې کوم بیان د کوم تعریف دي مخکې وو مفهومي لغوي او د ویل شي افعال حسیه هغه افعال دي چې د هغه مفهومي لغوي دا بدل نشلو په مفهوم شرعي سره کو به کنه پويږي کم بیان چې د شرع نه مخکې یو د تعریف وو شریعت چې کوم تعریف وکړو بیانې A to Z هغه څه ده کو به گئی دا به تعریف دا کړی دا غالبا در اسلامي کړی دا خوندور تعریف کړی دا اصول کتابونو کې دا خوندور تعریف کړی دا معتمد تعریف دا افعال چاته وایو افعال حسیه ما هغه افعال لا يتغير مفهومه اللغوي بالمفهوم الشرعي او دا شرعي تبصو یو الافعال الشرعيه ما هغه افعال يتغير مفهوم اللغوي بالمفهوم الشرعي ویلې تاسو ولې کې په کار راشي به مفهوم لغوي تعریف لغوي دی ولې چین چولو چا سره چین چولو مفهوم شرعي سره دا تعریف د کومه ده او غلو ټول کې دمو دا څه کړه دا هر څه پر انداز کې کړه دا ما دا انداز کې لوخ وای وو شولای افعال شرعیه چاته ویل شي افعال حسیه چاته ویل شي شاباش والنهي عن الافعال الحسيه يقع على القسم الاول والمراد بالافعال والنهي عن الافعال الحسيه نهي د افعال حسيهونه يقع على القسم الاول دا واقعي کې په قسم اول باندې والمراد بالافعال الحسيه افعال حسيه نو مراد دي ما هر افعال يكون معانيها المعلومات چمانه د افعال حسيه ولې حیات دې دا المعلومات القديمه چکم معلوم دا او زور دا قبل شرع ما کې د شرعنا باقيه ما يكون معانيها المعلومات والقديمه قبل شرع اغه معنا اغه زړه معنا شریعت نمخ کې کومه معلومه وا باقيه على حالها دا باقي بعد شپ خپل حالت باندې کلا شریعت تطلع لوجنا لا تتغير دا معنا معلومه زړه معنی بدل نشولا به شریعت سره مثال راکا کل قتل څه ویل شي قتل دې ته ویل شي کنه یو سړی د هغې زندګۍ خاتمه کول د قتل ویلی شو او دغه شریعت که رالو نو قتل هغسې قتل نه که نه شی هم که رالو نه رالو پکې څه شو نو هو زنا دغه رنګې خپل خواهشات نفسو پوره کول حرام ځایګۍ د زنا ویلی شي وشرب الخمر شراب څکل د هغه دي که نه شراب څکل دغه دی شي که نه باقیت معانیها وماهیتها ماهیت انداز دیغه ولې باقی پاتې شولو کله بعد نزول تحریم ورستو دا راتلو د تحریم نه حرمت رالو اقا سي پاتې شولو على حال خپل حال باندې ولا يراد چا ودا سوچو یار افعال حسیه به دې ته ویل شي چې هغه محسوسيږي موږ جون وینا دا معنا ټیک نه ده دا معنا ټیک نه دا چې محسوسات نه واخلي نه مطلب اگر چې ما کوم بیان کړو ولا يراد اصل ټیک نه دي جایز نه دي څه خبره دا خبره ان حرمتها حیثیت معلومه بالحس چې معنا حرمت دغه شیان ولا حیثیت معلومه بالحس دا حیثی دا چې محسوسی کې په حس سره
مونږ تخکاری چې لکه حرمت ته قصد وای دا معنا ټیک نه ده چې ته وای حرمت محسوس ده نه دا خبره ټیک نه ده دا خبره ټیکو نه ده حرمت بیان خو شریعت کوي هغه تاسو کار ده شاباس لا يتوقف على الشرع موقوف على الشرع نه ده دا خبره ټیک نه ده چې حرمت محسوسيږي حرمت موقوف على الشرع نه ده هر ټول احکامات ولې حرمت دا موقوف على الشرع ده شاباس فالنهي عن هذه الافعال عند الاطلاق نقول جو رحمه الله امت درالو کنه اول خرابت جوړ کړو تعریفونه وګورل اوس یې هغه ول مطلب بیانوي چې نه د افعال شرعیه او واقعي قسم اول باندې دې څه مطلب شلو فالنهي عن هذه الافعال نهي د افعال حسیه او عند الاطلاق په وخت د اطلاق کله چې قرینه موجوده نه وي چا ولې قرینه دی بل چا قرینه بل چا اخستلو باندې قرینه موجوده نه وي قرینه د شی قرینه وي چې هغه چې قبیح لغیره وصفا واغلا نو قرینه پکې نه وي بغیر د قرینه مو وي وعدم الموانع او د قبیح لعینه اخستلو زمانه موجود نه وي ها چې د بل چا قرینه نشته ده او د قبیح لعینه نه مانع نشته ده چا به عمل کولی شي يقع على القبح لعينه دا عمل کولای شي په قبح لعينه باندې هغه شی باندې چې هغه يسوي هغه کې قبح ذات د وجه شابه الا ما لا خبر او کله چې نه دا فارش شرعي او عمل کولای شي چې کله قرینه د بلچا او معنی د دې اخر موجود نه وي الا اخر شي قبيح لعينه بنوي الا قبيح لعينه بنشو غسله کله اذا قام الدليل على خلافي کله چې دلیل رالو خلاف د قبیح لعینی ولا دلیل په دې باندې رالو چې د دې کو قبیح لعینی مراد نه ده قبیح لعینی مراد ټیک ده محمد ولی چې نه موجوده او ټیک خبر راغلی شاباش الا اذا قام الدليل على خلافه کلوتی حالت الحیض حالت الحیض وتی په حالت د ماهواري کې وتی په حالت د ماهواري کې تشونو وتی په حالت د ماهواري کې وتی او مجامعات کم حیات کم تعریف چې شریعت نه مخکیو شریعت ورل نه بعد ودی هغه تعریف ده ودی مجامعات هغه تعریف ده فرق وګړه نه ولو یو مقاره چې قبیح عینی واخلو کنه وقاره نه ده افعال هیڅ نه ده کنه افعال هیڅ او قبیح عینی غسل شي وایي دلیل موجود ده دلیل موجود ده دلیل څوک ده قرینات خپل من آیت کریمه ده آیت کریمه کې چې وایي قالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء دا د ګندګۍ مقاده نو دا یو توجه بیان کړه نو هغه ګندګۍ د وجه نه دا وصف ده هغه وصف په بنیاد باندې موجه قبیح عینی نشو قبیح له شاباش حرام لغیره دا حرام ده لغیره بل چا د وجه بل څوک ده آزاد ټکه ده انه فعل حسی صلاه دې چې فعل حسی ده یعنی بکارو دلیل موجود ده کنه لقيام الدليل لقيام الدليل دليل وقال آية الكريمة شخص وعن امور الشرعيه يقع والنهي عن الامور الشرعيه نهي دي افعال شرعيه يقع على الذي داب واقعي منهي عنه بني اتصل به چې دا منهي عنه سره قبح لګیدل دا وصفا جهات دا وصفنا چې قبح وصف کې دا جگہ غیر دا هغه د وجنه منهي عنه کې قبح راځي شاباش عطف على قوله عن الافعال الحسيه وإذا عن الأمور الشرعية عبارة دا أطف دفو عن الأفعال الحسية بني النهي مبتدا لن داخل دي آية مبتدا شد بڑائی موضوع متبرے خبر جوڑی شبه والنهي عن الامور الشرعيه عطف على قوله عن الأفعال الحسية بس آية حرف تفسير سنة مولا جوانا هم مولا لاغي والنهي عن الأمور الشرعية يقع على الذي اتصل به دي عبارة وضاحت کئی دې عبارت مراد واضح کوي خپل انداز سره شابه آی حرف تفسیر دا مفسر څوک دا عن الامور الشرعيه کل عبارت مفسر دا آی والنهي عن الامور الشرعيه دې د امور شرعيه او افعال شرعيه او يقع على القسم الذي دا واقعي هغه قسم دا منهي عنه باندې اتصل به القبح وصفا شاګه سره وو قبح لګیدلې وي وصفا جهات د وصفنا یعنی يحمل على انه قبيح لغيره وصفا دا نهي امور شرعيونه تب حمل کوي شو بده باندې چې انه قبيح لغيره وصفا څو دا چې د معنی انه دا قبيح دا لغيره بل چې دا وجنه خپل کو نه غیر کې وصفا چرا وصف نشابه والمراد بالامور الشرعيه تعریف کوي دا ما تعریف ته ما کې کړی دا والمراد بالامور الشرعيه
مراد امور شرعیه سره ما هغه امور دي هغه افعال دي هغه اعمال دي تغيرت معانيها الاصليه بدل شوی معنی اصلیه معنی لغویه معانیها الاصلیه بدل شوی معنی اصلیه د امور شرعیه ولې کله بعد ورود الشرع بها کله شریعت دې بیان وکي کله شریعت دې حرمت جواز بیان کولو البته شریعت پکې چینجینګ وکړو شریعت پکې چینجینګ بعد ورود الشرع بها ورسودا راتلو د شریعت نه بها په دغه امور شرعیه باندې کم دي كصوم والصلاة صوم وصلاة والبيع والإجارة دا امور شرعیه دي صوم په لغت کې ویل شي امساک ته بندوالي ته صلات په لغت کې ویل شي دعا ته بیع ویل شي اخیستلو ته خرڅولو ته لغوي معنی کومه اجاره منفعت مال باندې منفعت حاصلول ته ویل شي بس دغه د لغوي معنی وي هر چې شریعت رالو شریعت په ټولو کې ځای فائدہ وکړو بدل شو کنه شو بدل فإن الصوم هو الإمساك في الأصل روجا وضاحت کوي ځکه نه فإن الصوم هو الإمساك في الأصل دا امساک ته ویل شي خلی بندواله ته ویل شي په اصل په اصل کې وزيدت عليه في الشرع اشياء زائد کړه شو علی ودغه امساک باندې په شرع شریعت کې چا باندې په امساک باندې پروژه کې امساک باندې په صوم کې زتواله او پر چا ولې اشیاء ډیرو شیانو والا څه شیانو ولې مفترات سلسانه باندې بچ کی او د طلوع واخر صبح صادق نواهلا تر دي غروب افطار په ټول بیان شریعت وکړو شابه ما هوت لکه امساک دی ویل شو وبېږي ځان معنا کول څه شي نه مفترات خوراک نه کول سکاک نه کول او خواهشات نفسانی نه پوره کول او درنګي صبح صادق نواهلا تر دي غروب افطار باندې دا ټول بیان په لغت کې نو چا وکړو شریعت اصل یو بدل کو شابه والدعاء زیدت علیه اشیاء زائد کړه شو او دعا باندې اشیاء ډیر شیان چې دا او د سوي قیام وی رکوع وی پکې فلانه هيئت وی تلاوت وی پکې ټول پکې زیات شو دعا پکې شته دا نور پکې زیات شو شابه والبيع مبادله المال بالمال فقط دا هدي ته ویل شو مال اخیستل خرڅول په مال سره دا لغوي معنی وا زیدت علیها اهلیت العاقدین شریعت زائد کړه شلو وعلى علیه وبمادله المال بالمال باندې او بیع کې سو اهلیت العاقدین چې بایع او مشتری دا بو اهل دی وی دیوانین مدوی عقل مند بووی وما اهلیت المعقود علیه او معقود علیه دا وسوي دا و صلاحیت دی بیع غیر محل په ګرځدل شي وجود وی وغیر ذلك نور شرطونه وغیر شابه نور شرطونه دا دي چې بایع او مشتری په یو بل خبره اوروي شابه اجاره چاته ویل شي لغوي معنی کوي مبادله المال بالمنافع منافع تبادله کولی په مال سره مال چاله ورکی تر منافع اخلي دا لغوي معنی زیدت علیه معلومیت المستاجر زائد کړه شلو او مبادله المال بالمنافع باندې او اجاره کی معلومیت المستاجری چې کم شی په اجاره باندې ورکوي هغه معلوم وي کم شی په اجاره ورکوي ز مجیر ما او ته مستاجر وي تمام ستاره شهر کومه دا مستاجر چې کم شی دا هغه معلوم وي یو والاجره اجرت مو معلومه ما تاسو راکوي والمدته مدته معلومه وغیر ذلك نور شرایط وغیرہ نو ټول زیات شو کنه شو زیاتو شریعت اصل حیات چینج کړو شابه فالنهي عن هذه الافعال عند الاطلاق فالنهي عن هذه الافعال عند الاطلاق مولجون وای چې نهي د امور شرعیهونه په وخت اطلاق کې چې قرینه د لغیره لعینه موجوده نه وي یا مانع موجود نه وي د قبیح لغیره اخستلونه په وخت اطلاق کې يحمل على قبح الوصفي دا به حمل کول شي په قبه وصفي باندې چې هغه منهیات دا به حمل کول شي په قبه وصفي باندې څه مطلب دا چې کوم شی قبیح وي چې هغه منهیان هو دا او د قبه وصفي د وجنوي
قبح به وصف کې پرتاوي خارج کې پرتاوي شاباس إلا إذا دلت مطلقا خدا غسل الا بل تر اخستل شو قبیح لغیره وصفا الوا بل لغیره اخستل شو کلا اذا دل الدليل على كونه قبيحا لغیره کله چې دلیل راشي او کیدلو ته فعل منهی عنه باندې قبیح لغیره چې د فعل منهی عنه قبیح لغیره دا هو كالنهي عن بيع المزامين مثل النهي وشان النهي تبيع مزامين او بيع د ملاقينا او منذ محدثنا محدث بيودس سره دا ټول امور شرعيه دي ټول امور شرعيه دي شریعت بوله کې چینج کړی دا شریعت بوله کې چینج کړی دا او هغه نه باوجود قبیح لغیره نه دا بلکې قبیح لغیره دا وجه دلیل شته مزامین جمع دي مضمونه دا مضمونه ویل شي چا دا ویل شي هغه او بوتا چې هغه اسلاب دا پلارانو کې دي وایي څنګه دا عبارت نو يخرج من بين الصلب والترائب تشو دا معنی جوړیږي دا د ورستو د شاته نه جوړیږي د ذکر انسان باقی نو ځکه قران وایي چې دا صلب ورستو نه نو کمه او بو چې دی نر مذکر بو اسلاب کې پردي دي چا ته وایي مذکر نه غانه دوما دا غای دوما زناور دوما ته وایي چې لکه ما دا غوی دا یا سندا دا دیپو شا کی چکمی منی پرتا دا کما نطفه پرتا دا دین چکل بچے پیدا شي هغه بتاول ما خرج کړو وېږي هغه تا باندې ما خرج کړو یا او رحم دا سینې کی ودا خازه ولې سینې سره چې کمی وب پرتی دي هغه نه چې کمی بچے پیدا شي خیا وغیرہ پیدا شي اته باندې ما خرج کړو دا مضمون ویل شي او ملاقی جمع دی ملقوحه دا ملقوحه ویل شي هغه جنین تا هغه زناور تا هغه مشوم هغه ته ویل شي رحم کې دنه جگہ پروت وي بچو ته ویل شي کنه می خیال غوا بچی چې کوم وی چې کوم دنه پر رحم دا مور کې پروت وي دا ما د خرج کړو د ډول صورتونو کې دا ملقوحه دا او بلا مضمونه ده دا خو افعال شرعیه دي دی باندې خو شریعت مو کړی دا دی باندې خو شریعت کړی دا شریعت منع کړی دا او وایي هغه باوجود دا قبیح دا به حمل کیږي په قبیح لعینه باندې وجه دا چې دې په ذات کې څه پروت ده ذات کې قبح پرتا ده قبح ځای کې پرتا ده بس کې نه په ذات کې ولې ده وجه دا چې دا دې محل ته بیان نه دي کنه جی مضمونه چرته ده ملقوها چرته ده نفس الامر کې نشته نو دا بيع بنیاد نه خرم شوی چې بيع اشتانه نو چې بيع نشته په بيع هو څه ویل شي قبيله دا دلیل دی خبره ده چې دا اصل ذاتي کې قبح بردا ده هغه بنیاد باندې عمل کوي چې قبيله عینه باندې لغیره باندې نه اگر چې دا افعال شرعیه نه ده وصلات المحدثي دغه بیا ودسه سره دا موږ کولای شي اصل نه بغاله اصل بوتلان وغیرہ غله ده چې دا خو داسې وي ته وایې چې لکه سړی اودسته ده خو بل څه د وجې نه پکې مونځ نشي کولی نه دا خو اهل د مونځ نه ده چې اهل د مونځ نه خو ذات نه خبره خطا شه که نه نو ذاتا یو شی نه جایز شولو نو صلات المحدث اگر چې امور شرعیه یو نه ده دا به حمل کېږي په چا باندې قبیح لعینه باندې شه بس لأن القبح يثبت اقتضاء لأن القبح يثبت فلا يتحقق على وجه اقتضاء دا دلیل دا دویمه خبرې ولې دویمه خبر مو دا وکړه چې نهي د امور شرعیهونه دا به حمل کولی شي په قبیح لغیره وصفا باندې دا مو ویلو کنه نهي د امور شرعیهونه دا به حمل کولی شي په قبیح لغیره وصفا باندې دلیل قبیح لغیره وصفا ولې حمل کوي دې پر دلیل ګوره دلیل دا ده لأن القبح يثبت اقتضاء قبح ثابتي کې بمنهي عنه کې څنګه ثابتي کې اقتضاء تقاضي د وجنا اقتضاء تقاضي د وجنا فلا يتحقق
دا قبح و ثابتیږي علی وجه په داسې طریقې سره یبطل به المقتضی چې هغې سره مقتضی باطله شي وهو النهی هغه راځئ دې کې څو اصطلاحات دي چې هغه ځان کې خپله مختلف پوهېږي بیا کله چې شریعت یو شی نه نهي کوي شریعت یو شی نه نهي کوي نو نهي سره شریعت غرض هغه د عدم فعل طلب کول دي سړي نه چې لکه دا کارونه کوي عدم فعل طلب کول وي نو نهي د شریعت کله شریعت نهي کوي یو شی نه سړی منې کوي هغې سره غرض شریعت عدم الفعل وي عدم الفعل وي عدم الفعل وي خو عدم الفعل شریعت ته نه نهي خو دغه شوله شریعت تا نه چې نهي کوي نو هغه تا نه عدم فعل طلب کوي چې دا کار مه کوه دا کار مه کوه خو چې ته یو سړي نه یو شی طلب کوي هغه سړي ته به اختیار ورکوي هغې سړي ته به مخکې نهي او د نهي درمیان فرق کوم دا سړي ته به اختیار حاصل وي دا سړی به خپل اختیار سره یو کار نه منع شي نهي دغه دا چې ته چا نه عدم الفعل طلب کوي خو هغه فعل نه چې سړی منع کېږي د خپل اختیار سره کېږي خپل اختیار سره کېږي او که سړی ته اختیار نه وي سړی ته اختیار نه وي نو دا سړی ته چې اختیار نه وي نو ته ته مونږ نهي ویلی شو نهي خو مو دې ته ویله چې یو سړي نه عدم فعل طلب کول چې دا کار ما کوه دا کار او اوس سړی چې کار نه کوي دا به خپل اختیار سره کوي خپل اختیار سره کوي اوس راځئ چې سړی خپل اختیار سره کار مو نهي دې ته ویلی شي چې سړي نه عدم فعل طلب کول او دا به خپل اختیار سره وي اوس مو دوه شیان ویلو افعال حسیه مو ویلو او امور شرعیه مو ویلو وپوهېږئ افعال شرعیه مو ویلو او امور شرعیه ما دوه ټکي ولګولو نهي دغه دا چې عدم فعل طلب کول خو سړي ته اختیار حاصل وي سړي ته اختیار حاصل وي بس اوس راځئ مو دوه شیان ویلي دي افعال حسیه افعال شرعیه افعال حسیه افعال شرعیه هر یو کې اختیار ما ته وښیه اختیار پکې څه ده راځئ افعال حسیه اختیار دغه ده افعال حسیه اختیار دغه ده چې تا کې به طاقت وي تا کې به طاقت د زنا وي تا کې به طاقت د شرب الخمر وي تا کې به طاقت د قتل وي دا د دې اختیار ده وپوهېږئ دا دې اختیار شولو افعال شرعیه اختیار څه ده افعال شرعیه اختیار دغه ده شریعت به تا ته د کار اذن درکړی پوهېږئ نه پوهېږئ شریعت به تا ته د کار اذن درکړی وي چې دا کار ته کولی شي دا کار ته کولی شي بس بیا خبره شوې افعال حسیه اولو نهي تعریف وکړو چې نهي ویلی شي طلب الفعل عدم الفعل طلب کول کار نه کول طلب کول په دا خپل اختیار سره وي مو دوه شیان ویلو افعال حسیه افعال شرعیه افعال حسیه اختیار شاباس افعال حسیه اختیار دغه ده چې تا ته قدرت حاصل وي او افعال شرعیه اختیار دغه ده شریعت به تا ته وویل چې دا کار کولی شي دا کار به تا لپاره جایز وي من جانب شریعتو دا اختیار شلو ازدام وکړو اوس راځئ افعال حسیه کې خبر نشته هغه مو پرېښوله افعال حسیه کې مو چیړ نه کړو لکه مو دلیل ذکر کوو ولې وپوهېږئ مونږ دلیل ذکر کوو په دویمې سره چې امور شرعیه وایي کوو دلیل ذکر کوو د افعال شرعیه نهي کوو افعال شرعیه نه نهي هغه چې نهي مو وکړله مو عدم فعل طلب کوو دې ته شریعت اختیار ورکوي چې تا ته اختیار ده او چې اختیار میلاو شو ورته تا ته دا کار ممکن ده جایز ده اصلا ټیک نه شولو ټیک شو که نه شو ټیکو اصلا ټیک شولو که نه اصلا ټیک شولو تا د اختیار میلاو شولو اصلا ټیک شولو بیا شریعت ورسته راغلو چې لکه دا کار ما کوه دا کار ما کوه وصفان باطل شولو وصفان پکې فساد راغلو او چې اصلا ټیک وي او وصفان ټیک نه څه ورته ویلی شي اصلا ټیک وي وصفان ټیک نه وي څه ورته ویلی شي قبیل عیني وصفان ورته ویلی شي که نه قبیل غیري وصفان چې خپله خو اصل ټیک ده او وصف د وجې نه بل چا د وجې نه پکې قبح راغلې ده ټیک شولو دا نهي ټیک شوله نهي ټیک شوله او که داسې شي چې ته ما ته وایې چې دا کار ما کوه
او ما ته اختیار نه راکوي ما ته اختیار نه راکوي تاسو وایم شریعت تا ته وای د کار ما کوا او شریعت تا ته مخکې د کار اذن نه درکړي د کار اذن نه درکړي دا نه هیدا د حکمت واټ ته کې ویلي تعریف کې سم ویلي دي عدم الفعل طلب کول خو فعل نه منع به سړی په اختیار کې وي او چې مونږ کله استراللو تما ته وای د کار ما کوا ما ته اختیار نه درکړي دا نه هیدا دا نفي ده دغه مو د نفي او نه درمیان فرق نه راغلو نظام وکړو کتابونو خپل انداز د خلاصہ ولدا سي نه تعریف وکړو بیا مو د اختیار سره وی بیا مو د افعال حسیه افعال شرعیه اختیار بیان کړو چې اختیار څنګه وي افعال حسیه ولې قدرت ده افعال شرعیه ولې شریعت طرف نه اذن ده ټیک شولو او چې افعال شرعیه ونه شریعت مو ته وای د کار ما کوا او شریعت ما ته اختیار پکې راغلو اختیار کړی دا بیا وای د کار ما کوا نو اصل کې وتی کو کنه وصف کې ما ته باطل کړو وصف کې فساد را لاله څه ته ویل شي خبيث دی غیره د احناف مذهب دا کتاب د احناف مذهب دا او کته اوس دا وای چې دا کار ما کوا دا کار ما کوا او ته ما دا وای دا کار نزان منع کا او ته ما ته اړو ممکن ده دینو تا ما ته اذن کړی نه ده چې ما ته اذن کړی نه ده دا نه ده ولې څه شول دا نه بشوره دا د احناف یو دلیل ده چې نه او نفي ترمنځ فرق کوي مقابل مذهب رد کوي شافعي مذهب دغه ده چې قبل افعال شرعیه او نه دا به حمل کیږي په قبیح له عینه باندې چا باندې له عینه باندې نو وایو چې دا څه کار ما کوي نه غوندې ته ویل ده چې ساید به اختیار وي او چې ته وایي چې دا قبیح له عینه باندې عطف کول شي دا څوري شي دا تاسو وایي چې دا به قبیح له دا به حمل کول شي په قبیح له عینه باندې چا باندې قبیح له عینه باندې قبیح له عینه کله ورکیږي قبیح له عینه الکیږي چې ماته اصلا حکم نه ملاو اذن نه ملاو او چې ماته اصلا اذن نشو ملاو ماته اختیار پاتې شول نو بیا نه شولا نه شولا نه نشول بل څه شول جوړ شولا نه بشولا دا دی احناف یو دلیل شولو احناف شافعي ته جواب ورکړو وو شولې یو جوړ دویم دلیل دا ده چې مون قبها ثابتو کتاب دا وایي مون قبها ثابتو او قبها حقیقت شرعي نه ده څنګه شوافي وایي دویم دلیل د هم ورته وایي باندې هغه دلیل ده او مون خپل ځان پر جوړو خپل موزدان دلیل کوي دا الټي وو قبها ثابتيږي اقتضاءً تقاضی په بنیاد باندې څوک به تقاضا کوي شاباش څوک به تقاضا کوي نه ثابت هغه څو دي قبها ثابتيږي اقتضاءً تقاضا نه کوي ولی چې زه وای دا کار ما کوم نو شی وبد وی کنه شی وبد نه وی دا شی وبد وی او شو مو وای دا قبها دا اقتضائی ده دا تقاضی په بنیاد باندې مثابته وو چا باندې ثابته وو تقاضی په بنیاد باندې ثابته وو خارج نه یو شی ده هغه په بنیاد باندې تقاضی کې نه تقاضا کوي چې مانیانو کې قبها ومنه شوافی وای چې دغه دا قبها حقیقت شرعي ده مانیانو کې دنه پرتا ده خبره هم شوه کنه هغه وای دنه پرتا مو دنه نه ده بلکې دا د دې تقاضا څوک کوي څوک تقاضا کوي نه تقاضا کوي ته مولوی سره نه تقاضا د قبح ولې کوي وجه دا ده چې نهي ذات حکمت ولدا نهي ذات حکمت ولدا او حکیم ذات دا د حکم نه منع کوي نه دا چا نه منع کوي بدو کور نه کوي نو چې نهي د نهي دا دغه نهي په بنیاد نهي د نهي په بنیاد باندې وو تقاضا کوي دا په تقاضا کې د خبرې ولې چې دا غفیل منهي عنه دا قبیح بدبوي وګورئ دا وسوي بدبوي نو چې دا اقتضاء ثابتيږي بدبوي نو تب خپل مدعا ثابتای په داسې طریقې سره مخ ګوري ولا تب خپل مدعا ثابتای په داسې طریقې سره چې ته اصل د اصطلاح جوړو یو دا مقتضی شول نه تقاضا کې اسم فاعل صيغه ده او چا تقاضا کوي شاباش قبه د ویل شي مقتضا څه د ویل شي مقتضا نو مونږ نه چې تقاضا کوي چې مقتضی ده چا تقاضا کوي تقاضا د قبه کوي چې منهیانو به قبیح وي او د مقتضا مون د څه طریقې سره ثابتو شاباش
مقتضا به داسې طریقې داسې انداز سره ثابتوو چې نه مقتضي باطل نشي او که مقتضا دی وایي نه مونږ نه مقتضي باطلېدلو مونږ نه مقتضي باطلېدلو دغه طریقې سره به اثبات د مقتضا ټیک نه وي څه مو کړو تقاضي د وجې ثابتېږي او مونږ به داسې انداز سره ثابتوو چې مقتضا ثابتولو د وجې نه مقتضي نه باطلو نشي وپوهېږئ مقتضی د دې مقتضا ثابتولو د وجنا مقتضی بدلو نشي او مقتضی به الا نه بدلېږي مقتضی به الا نه بدلېږي مقتضی به الا نه بدلېږي چې افعال شرعیونه نهي دا محمل کو په قبیح لی عینی قبیح لی غیره وصفا باندې قبیح لی غیره وصفا باندې وګورئ اصل مو جایز شي اصل مو جایز شي او اصل جایز ولی شي جایز ځکه شي چې تاسو مونږ نه پرتا دا مونږ غواړو چې مونږ نه نفي جوړه نشي مونږ هغه کې لحاظ دو چې نه پاتې شي مونږ روانو چې کله ورسېدلو چې تکه به افعال شرعیونه چې کومه نه دا افعال شرعیونه کما نه دا دې کې مونږ نه نشي ال پدې کېږي چې اصلا جواز راځي چې کار جایز وتا دي پر دا سره بارا جایز وو بیا وته وای شریعت منو کلمېانس کې څو وجنا هغه یو وسب د وجنا هغه یو وسب د وجنا نو په دې طریقې سره موږ خپل هغه ثابت کو دي سوال شي مدعا ثابت کو مقتضا چې حق کو بهدا نظام وکړه کنه مخکار کې کنه کوي سمویل دا کې دلیل کې بیان دلیل کې نہیں د افعال شرعیونه دا به عمل کیږي مقابل لغیره وصفا باندې طریقه به سمي طریقه به دغوي چې قبح به مون ثابتو اقتضاء قبح به مون ثابتو تقاضا به څوک کوي تقاضا به نه کوي نو قبح مقتضا شولا او مقتضی نه شولا مونږ په داسې طریقې سره ثابتو چې مونږ د مقتضا به ثابتو په داسې انداز سره چې مقتضی بدل نه شي او دا الا نه بدلېږي چې دا شی اصلا جایز وګرځو او وصفا باطل وګرځو وګورئ اوس کتاب ته ګورئ کتاب کې څه دی ها شاید بیان دلیل دا کتاب څخه کړی دا ماتن او دبل ما خارج نه دا وایو شي کیشتا دا ما شرح کی هو لأن القبح يثبت انتزاعا فلا يتحقق على وجه امور شرعیونه نهي بو قبیح لعینه بني لغیره بني وصفا من حمل کی وجه لأن القبح يثبت اقتضاء قبح ثابتي کی اقتضاء خو فلا يتحقق نبو ثابتي کی دا قبح په داسې طریقې سره علی وجه داسې طریقې سره يبطل به المقتضي چې سره مقتضي بدل شي مقتضي څوک دا وهو النهي اغا نهي دا متن شنو وای شابه سمات دلیل على الدعوه الاخيره دلیل دا په بیان دعوی باندې زما دعوا سوا چې نهي د امور شرعیونه به عمل کېږي په قبیح عینه لغیره وصفن باندې شابه وبيانه بیان دعوی سره بیان د دلیل په دعوی اخر باندې یقتضی بستا دا تقاضا د اوګدوالي کوي چې مال اوګد کا دا بیان اوګد کا لاړ ما کوا لاړ بوې نه اوګد کا وهو هغه بیان څه دا غدا ان فی النهی عن افعال شرعیه اختلافا ونهی کې د افعال شرعیونه اختلاف نه چې افعال شرعیونه اختلاف هغه راشي نه الله دا بچا باندې عمل کې بشابه قال شافعي رحمه الله انه يقتضي القبح لعينه ابن شافعي رحمه الله فرمایي چې دا به عمل کې بشابه باندې قبح لعينه باندې قبح لعينه باندې ولې عمل کې قبح لعينه باندې تاسو ما ته ویلو چې امام شافعي رحمه الله قبح حقیقت شرعي ګرځي وذات کی ګرځي نو ځای خبر ذات کی قبح پر ولڅ ولې شو قبیله عینی وته ویل شي کنه قبیله عینی وته ویل شي امام شافعي رحمه الله دا کار وکړو اوس ومن ټک شتا کار دی وکړو قبیله عینی واخلا اوس نه یو پر نه پاتې دا چې کله مونږ یو کا ته نه نو بد شي بلکې نه جوړ شي وجه یو شی چې اصلا نه جایز کړو افعال شرعیه او کوم اختیار راځوي افعال شرعیه کې اختیار دغه دا افعال شرعیه اختیار دغه دا چې دا شی موازون فيه وی اول موازونو او چې دا وایي چې حقیقت اصلي چې څوک شو هغه ډاکټر صاحب نشته هغه بي پي چکې هغه نه راځي دا چیرته دی دا کی کلینیک تر نو اخر 10 بجې راځي کله ټلیفون وکړه کله نږدې وځه سوا په خاطر ټیک شو تاسو لا د سورې ماوله ټیک شو راځه زبر د صبر کوم سمون ها چې دا د حقیقت شرعیه وای
چې قبها بازار کې پراته ده مشاور رحمه الله موږ رومه دا خو ټیک ده خو تا چې دا قبها حقیقت شرعي وګرځوله نو هلته کې نهي نشه پاتې بلکې ندي جوړه شوله ولې جوړه شوله چې اصلا یې موضوع فی نه شلو او مو ویل دي چې هر چا اختیار خپل ده اختیار د افعال حسیه خپل ده افعال شرعیه اختیار ده چې اصلا جایز دي اصلا نو موضوع فی وي او چې دا وایي اصلا جایز نه ده دا نه پاتې شوله نه دې متعلق ټکي لګولې ده چې تا نه عدم الفعل طلب کوي خو کار نه په کومه کېږي دا اختیار حاصل وي خپل اختیار سره او دې اختیار نشته ده او غیره اخو لسا ورشل کتاب مختم شده که زندگی ورشل